روزه چې کوي نو پر روزه کې ګور یاد ساته پروس کال شکایتونه دار راغلي او سخت کال بیا داسې دي وی ټول خلک پر رمضان پر روزه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبوک او نیټ کوي دیکھو خلق غرق او تباہ کړل الکه غټ موبایل چې استعماله نو دین له استعمال کا کتاب په وګورا د پیغمبر مبارک حدیث په وګورا تاریخ په وګورا د علماء بیانونه په وګورا خله استعمال کا نو خشه دي خله استعمال کا نو خشه دي زمو غټو علماء ته ډېر غټه فائدې واغشته او لیکن نوجوان کل ته تبعی واغشته نو پر رمضان کې پروجو کې بیا مونږ ټول ورځ دروغ او فیسبوک په ټول دروغ دي ټول دروغ لګي او فیسبوک تلاوت نه کړه خدای نیک بخته ذکر وکا د الله نوم یاد کا درود شریف وایا او غیبت نه او دروغ امنا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روزه دوړکای دا نه چې کوي روزه ماته شو بیا به قضا نشي دا څنګه ده خو د روزي برکت دوړه ختمه کو د رمضان پر روزو کې دغه سي دروازه عبادت که خیر ان شاء الله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه دروازه خپل عبادت او د شپې عبادت نو اوس بس چلو شي ا دې فائدہ بسي فائدہ وسوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر سره وره نو بس کوم د رمضان میاشوا او دغه سي په دې پوړې باندې قدم کې خودي امين نو چې په دویمه پوړې قدم کې خودي امين هغه په دې درېمه کې ناشته ده مونږ په دویمه کې نو هغه په درېمه نو چې درېمه ته اوخته او پکې ناس وی امين نو صحابه او تاسو کو الله رسوله امين خو خلق الوی چې څوک دوا کوي مونږ خو څوک ودل چې چا دوا وکړه وی جبريل عليه السلام راغی دوا وکړه ما په امين وی بلکې دوا نه بد دعایي خو خیر وی جبريل عليه السلام چې ما په لومبي قدم پوړې پکې خواده په دې ترتیب کې د لکتیر وزم ښه خدري دي هر یو چې په کومه پوړې ده خدري دي نو وی چې په یو مجلس کې ستانوم سوکوالی او درود په ونه وینو دې خدای هلاک کی ما وی امين نو چې په کوم مجلس کې د حضور پاک نمونه دو دي ښا یو محمد او یو احمد یو ولا مور خدي بل ولا نکی خدي صلی الله علیه وسلم نتبه صلی الله علیه وسلم او دې نو نو رسول الله مبارک امين ویلې دې او خیره چا کړی دا جبريل علیه السلام غرق شوی ها په چې په دویمه پوړې مې پکې خو دا په چې د چامور پلار جمدی وی کنه او دې دومره خدمت او نکی چې د خدمت د وجزان جنت ته ورسي دومره خدمت بکې چې د مور پلار د خدمت په وجزان جنت ته ورسي الله خوشالي او خود دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسي نو چې داسې خدمت چاو نه چې ځان جنت ته ورسي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کی نو رسول الله مبارک امين زمور پلار خلک خیال نه ساتلو چې ولا ګټی کنه نو بابا جی په خپل زورم کوي او چې غریب د ګټ نه لګ پریوزي کنه یا بیمار شي یا کټ کې پریوزي لګوندې بیا وته سپک نظر کوي او چې خدای نه راوسته نو مور ته ښه نظر کوي او چې دور راوسته دور بس بیا خور الا مور بلا خزا نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پیژنې نه مور پیژنې ظالمه مکو داسې کړ تا نه بم یو وخت دغه سي بابا جوړيږي کنه او ظالمي ولدا خاون مرتلم سه ولدا خاون مرتلم سه تا نه بم یو وخت دغه سي خواخي جوړيږي بیا بسکه د مور پلار قدر کوي قدر وی چې پدری ما پوله کې ناستم نو جبريل عليه السلام سوي وی چې پچا د رمضان میاشت رااله او دون عبادت او نه کچ ځان په خدای وبخي تونه عبادت وکې ته شروجه نه تونه عبادت وکې چې دونو کې ځان په خدای وبخي دونه خوشالي اوهو رمضان کې دروازه نارا تند لوګه ته رکړه خواهش نه ځان وساتو د شپې ګور دروازه په تکړه د شپې بیا ماته مسکای نو دادم خدای هلاک کی ما وی چې امين نو چې د اماده تنن کمی خطرېقې او خولې په دې عمل نه کړ او روزه دې کې خپل عبادت ته نه کچې دان په الله وبخي نو چا خیره کړی دا جبريل عليه السلام امين په چا ویلې دي رسول الله دې خیرو ته کوم والله کټینګ شو تبعید بیا نو خپل د مارونو خشته عبادت وکاو ښا
ان شاء الله. اوس نه نیت وکړه که خیری الله به اجر درکړي چې موږ به که خیری مکمل پېشمني لپاسو ورغه دینه مې شروع کړه پېشمني له پاسو لږ به خورم به ځکه رسول الله مبارک سنت دی مبارکې ورته ویلي او پېشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي مونځ به کوم ښکلې به کوم ښکلې او دغه وخت دعا هم قبلېږي دغه وخت الله اواز کوي ای بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کم شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکم الله سوال کوي باباجي زمون خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده نو ما ته د هغه یو څو څیزونه یاد دي نو هغه به جړل دغه وخت کې وی چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه تا په خپله اواز کې رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دي ویلې ته په خپله وی چې ما نه غواړې نو خدای غواړم ده نه پوره چلم پکار دی که نه شته څوک چې بخښنه غواړي چې وله وې بخښمه شته څوک حاجتمند چې حاجت ولا پورا کما نو دا وایه چې الله دا واسطه کړی دی ماته رسول الله مبارک ویلي نو خدای زما حاجت پورا کړي موږ ټول محتاج یو الله ته کنه بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوري اس بل څه پریشانی وي نو دا وکوخه تهجد شابسه بیا دعا وکور پسې که خیر خپل تهجد لک خو خپل او بیا پېشمنی چې څنګه وکړو نو جمعه ته تلل بس ځکه لږ وخت جمعه کې لا جمع تیار نه ده لږ تلاوت وکړو تلاوت ناراضي ذکر به وکړو تسبیح به واړو او یا به درود شریف وایو نو چې جمع څنګه وشي نو خو خدای دې چې سړی اشراق ته کینې ثواب ډېر زیات دی په هغه ځای کینې دوه رکعاته منځو کې د حج او د عمرې ثواب کېږي خو دا انسان د کچته یو سړی زی ډیوټي ده یا اوبه خورې دی یا بل څه نو لاړ شه خپل کار وکړه ښه مزېدار د ماسپښین مونځ له په وخت لاړ شه خپل مونځ وکړه په دې میاشت کې تسبیح ځان سره کې روژې میاشت کې هر یو مرګردان له تسبیح پیدا کې تسبیح پیدا کې هو په 100 روپے کېږي په 100 روپے کېږي ځان له تسبیح پیدا کې جیب کې واچوي تسبیح کې دا فایده لري چې ګوتې سره ولګي الله به در یادېږي بیا ماسپښین مونځ بیا مازدیګر مونځ وکړه خوب پکې خیر دی وکړه مازدیګر بس جمعه ته ځه بل کار مه کوه بس عبادت وکړه ماښام ښه مزېدار روژه ماته کوه خوراک لږ ډېر نه لږ روژه ماته کا ګزاره وکړه لږه غوندې نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه ختم وکړه بیا پکې خوب وکړه دا یو طریقه شوه د مارونو ستاسو دپاره یو ټایم ټیبل شو نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه وایي انی صایم زما روژه ده ته که هر څه وایه زما روژه ده نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پېشمني د به پاسول نو چې دا ماشومان به دروازې په جلا شو که نه نو د لوبو سیزونه به ولا ورکړل ماشومان به په لوبو کول چې دا روژه په سر ته ورسي او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه فرض ده مور ورته وایي نه صبر وکړه منې څه خرابېږي دی وجود ته نه ګورې اتی دی او خرابېږي ولې خرابېږي نو چې روژه په فرض وي او په لومبي کال ګورې زمونږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ونیسه سخ کال نیمې ده باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي پر روژو څوک نه مري روژې پې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو او په خپله او کوشش کوئ چې د روژه خرابه نه شي روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زمونږ دپاره چې مونږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې خوشحاله کړو که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نشي نیولی داسې بیماري ده چې ته پکې نقصان کېږي مه نیسه که چرته دی بوډا دی شیخ فانی ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي او که چرته دی ځوان زلمی دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته ښه که دی کله جوړ شو نیسي به او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو اسم پې نشته دی نو د رمضان د روژو ډېر برکتونه دي الله خوشحاله شي د وجود زکات هم دی وجود به دی نرم شي رکوټې به شي کمزورې به شي والا کمزوري کېږي چې پېشمني سره ګزاره وکړي دا زمونږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ورشه هلته کې روژې نه نیسي هغوی پټان جانې روزه جانې پېشمني روژه ماتي ته بیا ناست دي پنجابي نه چا تپوس وکړه روژه نه نیسي او پېشمني دغه ته روژه ماتي ته ناست دی وایي څه کافر یم ماتوم به یم نسم کافر دې ولیدم څه نو دا شی به پکې نه ښکلې روژې ونیسئ مزېدارې ذکرونه پکې وکړئ الله پکې یاد کړئ خپل ډیوټي هم پکې وکړئ دکانداري هم پکې وکړئ چې لږ فارغېږئ نو رب العالمین ذکر پکې کوئ ښه